چې دا کومه جلسه تاسو کړې ده نو یو وضاحت ضروري ګڼم چې د دې لپاره تش 4 ورځې تیارې شوې دي. 4 ورځې مخکې ما سره رابطه شوې وه چې په هر څنګه او په هر رنګي په دې حلقه کې به جلسه کول غواړي. 4 ورځې مخکې ما دې ملګرو سره دا وخت مقرر کړی 3 ورځې تش تیاري دپاره وه او 3 ورځې پس الحمدلله د هغه تیاري دا نتیجه ده. زه مبارکي در کوم 10 کاله ما سیاست کړی دی 10 کاله ما سیاسي ستړې کړې ده خو په 3 ورځو په نوټس ما داسې جلسه په تېر 10 کاله کې نه ده کتلې چې څنګه ظلم وي. دا مینه او دا وفا زما کر نیکه لیدلې ده. دا مینه او دا وفا زما دواړو نیکونو لیدلې ده. دا مینه او دا وفا زما پلار او زما ماما لیدلې ده او نن دا مینه او دا وفا زیم وینم ایمن م ویني ټوله پښتونخوا ویني. او همدغې مینې یو اظهار دا دی دا لاټین دا ما ته رسوابی یو سپینګیري او یو مشر نن دلته تحفه کړ او چې راته یې تحفه کړ نو ما سره توصیف خان جوخ ناستو او حقاني رور نو دی راته وی جی وی لګو نو توصیف خان ته مې چې وی لګوا نو چې را جوخ شو نو ما ته وی چې جی جیکټ به دې سوري شي. ما وی جیکټ لوکه جیکټ بسل نور راشي خو داسې مینه راته بل ځای نه ملاویږي. او دا مې خپل مشر سره وعده ده چې انشاءالله په 8 دا میدان د ثوابه تاسو وګټه او انشاءالله د پښتونخوا په میدان نور مرګري کامیاب شو. نو دا مې سره وعده ده چې دوباره د دې خاورې د خدمت دپاره دویمه مرحله راځي چې هغه د اختیار هم وي او د خدمت به هم وي. هغه موقع باندې به زما په سینه عمده د ثوابه تحفه لګېدلي عمده لاټین به لګېدلي. ما تاسو سره د دې پاتې 2 نیمو ورځو د اهمیت خبره وکړه. اوس به سره خبره وکړم د الیکشن د ورځ. یو خو که څوک هم ماحول خرابوي او څوک هم په پولینګ کې رکاوټ پیدا کوي نو جنگ هغه خلک کوي چې چاته پته وي چې هغې میدان بیلي. نو د پارټۍ هر مشر ته هر رور او هر ځوان ته وایم او ټول ذموارو ملګرو ته وایم چې زموږ ذمواري به دا وي چې په پرامن ماحول کې پولینګ موږ جاري وساتو او که څوک رکاوټ پیدا کولو کوشش کوي نو چې هغه کوششونه موږ ناکامه کړو. دویم گزارش به دا کوم چې پولینګ ایجنټان پولینګ کیمپ خپل مرګري مشران میندې او خویندې په سهولت او په عزت پولینګ سټیشنو ته راوستل. دا ذمواري که تقسیم شوي خو ډېره ښه ده او که نه وي تقسیم شوی نو پکار دی چې سبا ماښام پورې دا ذمواري تقسیم شي. او د هغې نه هم ضروري خبره ده ډېر په غور زما دا خبره واورئ او دا خبره تش زه دلته ثوابی کې نه کوم. دا خبره د ټولې پښتونخوا د ملګرو لپاره ده دا د ټولو امیدوارانو لپاره ده دا د ټولو تنظیمونو د کارکنانو لپاره ده چې څومره د عوامي نهضت پارټۍ ووټر دی په ټوله پښتونخوا کې سهار ښه د وخته به راوځئ او چې 2 بجې کېږي
نو پکار دی چې مونږ خپل 90-95% ووټ بیا پول کړي که خیر انشاءالله ځکه چې بعضې خلک داسې شته چې هغوی په ځان پوهېږي بعضې داسې شته چې هغوی خبر دي چې د دې ځل به د پښتنو فیصله سي خاص کر دا تیر 10 کاله چې چا دا صوبه تباه او برباد کړه هغه خو پوهېږي چې دې ځل به د پښتنو فیصله سي او کوشش به دا کېږي چې هغوی په بعضې ځایونو کې رکاوټ پیدا کړي نن اورم زه داسې هغه خلک چې 10 کاله په دې صوبې حکومت کړو او د خپل زور معنی نو کړی د بل چا په زور یې کړو نن هغه خلک وایي مونږ سره خو ډېر زیاتې او ظلم کېږي زمونږ دپاره میدان نشته مونږ سره ډېره بې انصافي روانه ده نو تپوس ته کومه چې دا 10 کاله مونږ سره کومه بې انصافي شوې ده او دا 10 کاله ستاسو لپاره زمون خلاف کوم سازشونه شوي دي په هغې ولې ګونګیان یې هغه خو مو ووایه که نه ووایې نن چې د ریاست نه ګیله کوې نو کوې هغه ستاسو د ریاست مسله ده خو دا مو ووایه که نه چې ستاسو لپاره دا ریاست زمون خلاف په کومه طریقه استعمال شوی دی دا مو وایه که نه چې په 2013 کې تا جلسې کولې او ما د خپلو شهیدانو جنازې اوچتولې دا مو وایه که نه چې 2018 کې زما په بکسو کې تش انسانانو ووټ اچولی او ستا په بکسو کې د ماښام نه پس پیریانو هم ووټ اچولی دی دا مو وایه که نه دا هم دې قام ته ووایه د دې قام حافظه خو دومره کمزورې نه ده هغه خبرې د دې قام یادې دي چې کله به د دې مشر وي دا هغه وخت د فوج د سربراه بارې کې چې د ده مثال خو د پلار دی د پلار او د پلار عزت او احترام پکاري دا جمهوریت پسند دی دا زما د حکومت امداد کوي دې په ټوله دنیا کې د پاکستان دپاره خبره کوي دې زما هر مشکل ختموي دا به چا وي دا به عمران وي او د چا بارے کې وي د جنرال باجوه بارے کې وي نو دا نن چې ګیلې کوي نو دومره تپوس ته کومه چې دغه سړي لا د 3 کالو نه پس دا نور 3 کاله چا ورکړو چا وی چې دا د جمهوریت د ټول نړۍ سپورټر دی چا ویلو خو نن چې کرسۍ لاړه اقتدار لاړ کرسۍ لاړه اقتدار لاړو مرات لاړو هغه مرسته لاړه هغه مهرباني ختم شوې کرسۍ لاړو کرسۍ سره صوبان لاړو نو نن اوستوي چې نه هغه خو پلار نو هغه خو غدارو هغه خو میر جعفرو د دې لپاره د لاسونو پړکا
मैं कहना वा नो दा खबर में दे पोरे कोला चिदा टोल ड्रामा दा द इक्तदार और कुर्सी पार ओसिन कोशिश दा रवान दे चेरोगे ओसम ने माफे दरखास्त सुन लीगी पट पट खो मंजूरी की ना ओसम पदे तमदे चे माफे ना दरखास्त बजमा मंजूर शी जोवर तो वेल गवाड़म चे दा आगा दे दरखास्त ता मंजूरी की ओके न मंजूरी की दा खो माता पदे निश्ता खुदे पुख्तनो सरा औदे पुख्तनख्वा सरा चे कम जुल्म तासु करे दे नो कम अज कम दा पुख्तान खुदे दल स्तासु माफे यो दरखास्त न मंजूरी होने कबले उगोरे जमुंग दी सूबे का तासरा जल्मी दा जवानान दा बची सब मुस्तकबिल तासु तपरे खुद जिदर तवेन द यवोल सवो द ज़र अरब रुपो कर्जे न तपरे खुद सब मुस्तकबिल न तपरे खुद द पुख्तनख्वा खाली खजाने न तपरे खुदा सब मुस्तकबिल न तपरे खुद निमगढ़ मंसूबे न तपरे खुद सब मुस्तकबिल न तपरे खुद दा अस्पतालुनो मफलूजा निजाम कम हालात ने दपरे खोदल पर यूनिवर्सिटियों के माली बहरान और इंतजामी बहरान सुमर कमजोरी ओकड़ा नहा लस्कारदा से मरकज नदी सुबह तखपल पूरा ब्रखल हिस्सा मिलाओ नशवा और चिसंग सुबह तखपल ब्रखो हिस्सा देना मिलाओ दा से सवाबे तखपल ब्रखो खपल हिस्सा देना मिलाओ ना सवारब कर्जे वागस्तले और दा पतम न लगी चाहे पैसे पसो लगे गले नोलन यो तसदी वाला दर कौन कस्सासो इख्तियार रागे और तासु सर इख्तियार हो नसरे झंडे इख्तियार हो नो दो कार वकू कस्सासु इजाजत है यो कार बदा कहू चिदा 900 अरब रुपए कर्जा चागश्तरा ददे ब पूरा तहकीकात कहू चिदा पैसे चरतलाड़े और सो कम चिदे जिम्मेवारू अगतबा ददे सजा चिकम बदालत वर कई जमुनकार न दे अवगी सर पूरा हिसाब किताब दा कदावा भी नस्ल पार्टी हुकूमत रागे दा बकई पदे तेर न हलस काल के चिपदे मंसूबों के कम करप्शन सवेरे कम जाती फायदे खलको अगश्तरी खपल कारोबार ले पकम तरीका फायदा वर करेगा संगे द टैक्स पैसे बच करी दी मुल्क खजाने ते नुकसान वर करे दे देज अल्लाह कपे जमुंग नंबर रागे नो याद दिसाती द यो यो का सीरी हिसाब किताब बवसर द पुख्तनो को द यो और तश आग खल को सर हिसाब किताब नहीं खोल चा करप्शन कर दे चा कर्जे अगश्तरी चादा सुबह कर्जदार का बल्कि इस्लामाबाद से वो भी हिसाब किताब कोल पकारी कर असली हिसाब किताब को आगा देखना नुमात पता निष्ठा चे इस्लामाबाद तबद आतम नफस सोक वज़ीर आज़म राजी वो कम अज कम कद पुख्तनो दा इत्तेफाकी और अल्लाह हुक्म और रजा हुई और मुंग देजन अक्सरियत वागश्त नो इस्लामाबाद तेरा सवाब है नोएम चे इस्लामाबाद वालों तैयार उसे अतम न पसमा पुख्तानो सजंडा का पुख्तानो हिसाब किताब वार इंशाल्लाह
इस्लामाबाद वाला द बिजले द मुनाफी साहब किताब बरा करे द पुख्तनो द गैस द मदनी साहब किताब बरा करे दा जमुंग द ब्रखी उपच इस्तेमाल वे दागी साहब किताब बरा करे जमुंग द मादनियात हिसाब किताब बरा करे द NFC अवार्ड हिसाब किताब बरा करे साबिका कबायरी इलाकों तम से कम 3% पैसे मनल में दागी हिसाब किताब बरा करे लंडो टको केदा चेरा पंजाब ब्रखा दे पंजाब नसीब ची दसिन ब्रखा दे सिंधी नसीब ची खो इस्लामाबाद ता द सवाबेन द पुख्तनो पैगाम चे नूर द पुख्तनो ब्रखा प्रदो त न प्रीदू खपरा खावरा खपर इख्तियार न मानू न बल इख्तियार मेहरबानी तासो माशाअल्लाह पूरा बैंड रागली है खैरा पूरा बैंड रागली खुद तकरीर दौरान के बाद असरले का गुजारा करे तासो डेरा मेहरबानी सर असरोटो पोर रागली और इंशाअल्लाह काला त मंजूरी न दे बैंड आवाज जपातम तारीख मास खुतन द सवाबे न जरूर और दलवार उस न कना अतम में याद का मास खुतन उस बड़ा सर गुजारा कवे दा खबर मामक की बुलेर वाला तम करे वच गुजारा बा तकरीर के जक कवे जकचे तकरीर ता हैदर वाला दे परवेश कटक मेरे वाला नो दाई साहब किताब जक जरूरी दे जे सो पूरे ददी सूबे कर्जे मुंगरी कमे करे दा सूबे तरक्की निशी वाले सो पोरे दातश खजाना मुंग वापस न डका करे द पुख्तनो खिदमत निशी के दे जकच देजल जका जकचे सो पूरी मुंगा खपल ब्रखवानलू न मुंग दरे कर्जोन अखलासीगू न मुंग दरे माली बहरान नवजू न ना निमगड़ी मंसूबे मुकम्मल की दीशी और न नवे मंसूबे शुरू की दीशी जकत देजल नरणा पनुम मुंग खपल मंसूबा और खपल सोच करे और तैयार उसे तैयार का खुदे मौकरा वस्ता पुख्तनख्वा के बाद बिजले द पैदावार नवे खपले द पुख्तनख्वा मंसूबे शुरू को कम जमूंगा बारानी बकरी मेरी मिली मरहलावार बा आगे जुमकोला नीरी निजाम वर्को चरतला नीरी निजाम मिशितले अल्तबा सोलर एग्रीकल्चर ट्यूबवेल वर्को दा नौशेरवान बरकी जमंग अस्पतालों न माने दा अमरीके कम निजाम मुसलत करे दा निजाम बखतमऊ और पखपल अस्पतालों के बाद अखपल डॉक्टर पर मशवरा माने सही निजाम रावल इंशाल्लाह यूनिवर्सिटियों के चिकम इंतजामी और माली बहरान नदी दावा खत्म हो तेरजल दसरे झंडे सोच जाओ चिपहरा जिला के पुख्तनोला यव सरकारी यूनिवर्सिटी और अल्हम्दुलिल्लाह आगे के वो सवाबे किम जोड़ा शवेरा मेडिकल कॉलेज जोड़ शवेरे मेडिकल कॉम्प्लेक्स जोड़ शवेरे खो
دې ځل به یو قدم مخکې ځو څه پکار دی ګراوند د سپورټس لپاره فوټبال لپاره فوټبال کرکټ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स انشاءالله دا کمپلیکس هم دی انشاءالله وره کرکټ د لپاره د ګراوندونو هم ضرورت دی خو یو مسله پکې شته که خپل حکومت هم راغی نو انشاءالله ګراوند خو به خپل حکومت جوړ کړي خو بیټ نشته وروره نو هغې نه به بیا څه کار کول غواړي وره ما لږ خبرې ته بیا زه ستاسو فرمایش اورم بیا یونیورسټو کې ما چې بچو تاسو سره کومه خبره کوله دا وه چې دې ظلم اراده دا ده ځکه چې ډېر بچي ما ته پته ده چې مال راځي یونیورسټو کې د سیټونو تعداد کم دی هغې ته اډمیشن میلاو نشي نو اول خو په یونیورسټو کې کپاسټي سیوا کول پکار دي چې زیاتو بچو ته اډمیشنز میلاو شي بل مشکل سي چې ډېرو بچو ته اډمیشن میلاو شي په میرټ پوره خو فیسونه دومره سیوا شوي دي په دې 13 کاله کې چې فیسونه هغې نشي ورکولی د هغې په وجه هغه بچي پاتې شي درېیم مشکل دا دی چې بعضې بچي ابتدایي فیسونه ورکي سمیسټرو کې خو وروسته بیا بلکل فیس نشي ورکولی او مجبوراً هغې له خپل سبق پاتې شي نو لہذا دې ځل که خدای موقع راکړه او د سرې جنډې حکومتو نو انشاءالله په ټوله پښتونخوا کې داسې بچي چې د هغې مور او پلار د هغې فیسونه نشي ورکولی او هغې په میرټ پوره دي هغې ټیلنټډ دي بهترین ذهین بچي دي د دې بچو فیسونه به انشاءالله د پښتونخوا حکومت ورکوي د والله واړه تر اخره پورې انشاءالله په خیر او دې سره سره معدنیات ما ته پرویز لالا مخامخ ناست دی په دې باندې داسې مشرانو ډېر زیات ریسرچ کړی دی موږ ته خو په ظاهره په دې خپله خاوره تیل او ګیس ښکاري خو د تیلو او د ګیسو ډېر نور ذخایر دي چې کوم لا په صحیح طریقه دریافت شوي نه دي دغه شانتې بلا معدنیات زموږ په دې غرونو کې داسې دي چې د هغې صحیح لا سرویز نه دي شوی په هغې کار نه دی شوی او که په هغې کار وشو منم چې دا د لسو کالو منصوبه ده خو دا تاریخ یاد لرئ که په معدنیاتو باندې موږ پوره خپله خواري وکړه نو دا یاد ساتئ د پاکستان د ټولو نه مالداره صوبه به 10-12 کاله پس انشاءالله پښتونخوا صوبه به دا به بله صوبه نه انشاءالله نو زمونږ دا سوچ دی اوس راته دې خبره کوي چې د آزاد امیدوار خبره وکړه د کرنل شیرخان شهید او داسې د ډېرو شهیدانو د یادګارونو چې کوم توهین شوی دی او بعضې بدبختو چې کوم حد ته تللي دي د هغې څوک تصور هم نشي کولی ګورئ زما په خیال د ریاست خو چې څومره ظلم د سرې جنډې سره کړی زما په خیال بل چا سره به نه کړی خو چرې مونږ خپلو کارکنانو خپلو بچو ته دغه لار ښوولې ده د دوی چې ورته کومه لار وښوله چرې مونږ خپلو بچو ته دا ویلي دي چې ورشئ او د ریاست خلاف اعلان جنگ دی چرې مونږ خپلو کارکنانو ته دا ویلي دي چې خانه جنګي شروع کړئ د شهیدانو د یادګارونو توهین وکړئ چرې مونږ دا ویلي دي چرېم نه او نه به مونږ چېرته ووایو ځکه چې مونږ خو د عدم تشدد پیروکار یو مونږ خو د باچا خان بابا پیروکار مونږ به خپل جنګ کوو خپله خبره به یې کوو په سیاسي انداز به یې کوو او په جمهوري انداز به یې کوو
खासकर 9 मई इत्तेफाकन में नशे करे 9 मई ता बाकायदा पूरा मनसूबा बंदी शवे वा जका चिदा कम सड़े उस दन न दे दो ख्वाहिश दाओ चिकम चीफ जस्टिस रिटायर शो दो आग चीफ जस्टिस मजीद चीफ जस्टिस सातल वख्तल द अखबर ख्वाखी आर्मी चीफ रा वख्तल वख्तल द ब्या दगे जज और दगे जर्नल पर जरिया रवान इलेक्शन को द पदे इलेक्शन के बब्या दे जलबुमरा वोट जानता चो चिदव पे 2/3 अक्सरियत 2/3 मेजॉरिटी जान रावस्तला ब्या बदा कसद तरमीम खत्म हो ब्या बदा पार्लिमानी निजाम खत्म हो ब्या बदा मुखालिफ सियासी पार्टियां खत्म हो ले और जमा बख्याल दा बदा पाकिस्तान द तारीख द टोर न खतरनाक जमहूरी डिक्टेटर हो आगा साजिश को नाकाम आगा साजिश नाकाम शो और दे पोशो नो ब्याय मंसूबा दा जोड़ा कर चिराशा मुल्क के खाने जंगी जोड़ा का और फौज के दने न बगावत पैदा का फौज के दने न बगावत पैदा के और पर मुल्क के खाने जंगी पैदा के नो कदा कुर्से इक्तदार जमान शो न रबल चाबम निश खुदा सोच लको चिदा कुर्से न पारा दा कम साजिश ताको कुर्से ना ताकु खुदे मकद मुल्क वजूद खत्मो ताकु पाकिस्तान लदा से नुकसान वर्को चिदुमर नुकसान वाला उसे पूरी दुश्मन मम्मी वर करे इरादा दावा और द्वे खबर दा आजाद हो दादे सर तड़ली खबरी दी बाड़ा गोरे दो किस्म खलक दसर चिक्कू यो आगा खलक कून कना परवेश खटक बोल चिदा अगी दा ख्याल उची अगी दे झंडे न बगैर इलेक्शन कोलिश नो अगी खौफ वक्त पला फैसला उकड़ा यो तबका बल अमदा दा आगा तबका रे अगी तपता दा ची दा अगी खपल हैसियत दुमरा नरे अगी तपता दा ची अगी दा इलेक्शन कई नो दा पता का झंडा कई ची खलक वाला वोट वर्की खो पक्का मोरज इलेक्शन ओशो आओ कदे कि चा इलेक्शन उगट आजाद हो बल दे बेगटी खलक खबरोल वाड़ी कना मा परुम दा खबर करेवा सवाबे के पक्का मोरज से परवेश खटक द 9 मई मुजम्मत को और बेल आग वक्त पीटीआई द सूबे सदारत ने इस्तीफा वर्का इस्लामाबाद के दा बयान अगर रिकॉर्ड करो गुस्ताखिया ये वीडियो पे आ रहा है नो अगर मेज मानेगा आवाज नास्तो सोको असरा शाबाशे धक्का 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 आवाज सरो के ना आगश पमाने रद्वानो खबर शवेरा द आगश पमाने रद्वानो खबर शवेरा यो वर्तवे जो ताबेदार और बल वतवे सेब जिद इलेक्शन न पस ताबेदार ची पक्का भी बोझे न सरा बजमा ननम तासो अखबार रावाले द परवेश खटक बयान दे नननेम रावाले अखबार गालिबन पे न्यूज अखबार के नन ननम अगदा वेरी दी चिमा सर तकरीबन 50 मेंबरान आजाद पर आबे तकी विमा डेर खोखई विमा सर 50 मेंबरान जो विमा डेर खोखई नोवी ददल खोखे पे वजह माने बाग 50 मेंबरान माल वोट राखी पर इस खटक से सूए में बस एक पचा राशि और राशि को मात खुता के लखोखे डेर से गुंजाइश मखदारी खो दा खबर है सहादा पूरे मनम दगा खलक बा द मिने पे वजह लागा मर करते न की दगा खलक बा द लालच और द डंडे
د لالچ او د ډنډې په وجه داغه مرګرتیا کوي او کدا آزاد په ګڼ تعداد کې کامیاب شلو یاد ساته او په میلوي کې خو خامخا سودام دی او سوداګرم دی نو دا به یو بل میله لګي پاغه کې به سودا سو کی ممنا پرویز خټک سودا نه را سودا به پکې د آزاد ممبرانی سوداگر با سودا کې او سوداگر کې فرق دی او بیا په ممبر کې فرق دی دا لوی چې کوم دی نو ردی سوداگر با د اٹک نه پورې غاړي ناراض دا به د اٹک نه پورې غاړي ناراضي او درې وړو دا چې دي کنه دا به لوکلي ما ته خلک کوئی څوک وایي نو ته ډېر وایي خو یو خو پکې زه پېژنم چې داسې ټپ ټپ غوندې دی او د نوښار دی او سوداګر د ډېر زور ستاسو په ذریعه پښتنو له خبرداري ورکول غواړم پښتانه خبرول غواړم چې پښتنو بیداره شئ تاسو خو بیداره الحمدلله نور پښتانه بیداره کې چې دا خلک به سبا د خپل ضمیر سوداګانې کوي او الله دې راته معافي وکړي دې کې به بعضې آزاد ممبران داسې خرڅېږي لکه چې څنګه پرې سبزي منډۍ کې ټیپر مولی او ګازرې خرڅېږي داسې به خرڅېږي نو ځکه ډېر احتیاط ځکه چې کوم خلک د خپل ضمیر سودا وکړي بیا د پښتنو د حق جنګ کولی شي د پښتنو حق غوښتي شي چرېم نه او چې کوم خلک د داسې خلکو په ووټ لاړ شي د داسې ممبرانو په ووټ باندې وزیر اعلی شي یا وزیر اعظم شي خو به ډېر کمزوري وي انګریزي کې ورته وایي کمپرومایز به وي کمزوري به وي بیا به دا صوبه او دا پښتانه 15 کاله جاړي بیا به موږ 15 کاله محرومه یو نور به زموږ دا مسلې سیوا کېږي لہذا که د اسلام آباد سره حساب کتاب کول غواړئ نو د هغې دپاره زما آزاد نه دي پکار زما ضمیر فروشه نه دي پکار د هغې دپاره زما د وارث خان په شانتې پښتانه پکار دي او که دوباره د پښتنې خاورې خدمت کول غواړئ دوباره هغه موقع هغه اختیار غواړئ دوباره د پښتنو برخه غواړئ یو ځل بیا ډکه خزانه غواړئ او یو ځل بیا ډک جیبونه غواړئ او یو ځل بیا خپل حکومت او خپل وزیر اعلی غواړئ نو بیا زما آزاد نه دي پکار بیا زما د توصیف خان او رضایت خان او نواب زاده او د سکندر په شان کې بیګان پکار دي نو دا خواستو زما زه نن دې خواست لپاره ستاسو خدمت کې حاضر شوم او بیا به دا ووایم چې ثوابه او دې حلقې نن کمال وکړه ماشاءالله